عزتمندو مسلمانانو تاسو خو دا ویډیو ګورئ. دا یو قاري صاحب دی او چا ډېر په بېدردۍ شهید کړی او د شهادت نه پس هم د ده په ژبه باندې الا بذکر الله تطمئن القلوب جاري دی. د ده تا شونډې به تاسو ګورئ او داسې چې کم دا کس موجوده دی د هغه د خولې دا وینا ده چې د ده د خولې نه د ذکر اواز راځي او د ده ژبه خوځي. ژبه یې د الله جل شانه په ذکر باندې رطب اللسان ده، یعنی د الله جل شانه په ذکر باندې ژبه لونده ده. دا هغه مقام دی، هغه مرتبه ده چې الله جل شانه یې چاته اخره کې ورنصیب کړي. الله جل شانه دې زمونږ اخره خاتمه هم دغه شان کي. عزتمندو مسلمانانو د اخرې خاتمې دپاره ځان له دعاګانې غواړئ، ځکه د دنیا زندګي ډېره مختصره ده، هېڅ پته نه لګي مرګ کله راځي او مرګ په انسان باندې ناڅاپه کې راځي. او حدیث مبارک کې راځي انا موت الذي افرق بین البنات والامهات. مرګ وایي زه هغه مرګ یم چې د میاندو او د بچو په منځ کې جدایي راولم. دی وایي انا موت الذي افرق بین الزوج والزوجة. مرګ وایي زه هغه مرګ یم چې زه د خاون او په ښځې په منځ کې جدایي راولم. عزتمندو مسلمانانو حدیث مبارک کې روایاتو کې راځي انسان باندې به داسې وخت راشي چې دی به مړ شي، د هغه خواږه بیبي به دی پرېږدي. هغه خوږه بیبي نه به دی کال پس 2 کاله پس به ده نه د هغې خپلې خوږې بیبي نه دی هیر شي. د نوم به خولې نالي، ده باندې به هغه کبل راخیږي، هغه ونې بوټي به ده په قبر باندې راخیږي، د قبر به زوړ شي، روس به شي، د بچو نه به دی هیر شي، د رشتهدارانو نه به دی هیر شي. لږ یو کال نیم غم درد به وکړي، دی به ورته یادېږي، بیا به د نوم نشان د دنیا نه ورک شي. او زه نن د خپلو بچو خپلې بیبي دپاره په وړه وړه خبر الله خفه کوم. د الله جل شانه وړوکې غټ نه غټ او وړوکې نه وړوکې حکم ماتوم، د الله جل شانه نافرماني کوم، خو د په هر اعتبار سره یې عزتمندو مسلمانانو په خپلو ځانونو رحم وکړو او دقې مرګ ته ځان تیار او هر وخت ته ځان تیار وساته چې دا به راځي. کل نفس ذائقة الموت. هر انسان به د مرګ دا ذایقه سکي. نو د مرګ ذایقه به یا اوس خوږی یا به ترخی، د هر څیز ذایقه یا خوږی یا ترخی. نو که انسان ښکلې زندګي تېره کړه د مرګ ذایقه به هم خوږی. که د انسان په غفلت کې او په ګناهونو کې زندګي تېره کړه د انسان د د مرګ ذایقه به هم ترخی. اوس د مرګ ذایقه موږ په خپله سازو، په خپله به دا سازو چې ځان له به د مرګ ذایقه خوږه سازو. دا پیاله به ځان ته خوږو لکه څنګه چې د ګوړې شربت یا د چینو شربت یا شهد موږ. نو الله جل شانه دې موږ او تاسو تیار وساتي او الله جل شانه دې موږ تاسو